څومره چې زمونږ د دې KPK MNS دي د دې ټولو احتساب پکار دی. د ټولو نوجوانانو له پکار ده چې د دې خلاف یو تحریک شروع کی چې کم اعلی تعلیم یافته خلک ته د کم عہدې قابلان دي چې هغوی ته بالکل د هغه مناسب عہده میلاو شي نو هغه به په ډېره ښه طریقه باندې خپله ډیوټي ترسره کړي. تېره شوې ورځ د سوات د ځایي خلکو سرخار منګوره کې د کرپشن په ضد لاریون او احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د سوات د بېلابېل ځایونو نه د مختلف شعبو سره تعلق لرونکو خلکو په ګڼ شمېر ګډون کړی و. د مظاهرچیانو وینا وه زموږ خو نن د دې راوتلو مقصد دا دی چې پهلې احتساب پھر انتخاب. څومره چې زمونږ د دې KPK MNS دي د دې ټولو احتساب پکار دی. سیاست اصل کې د عوامو د خدمت د جذبې یو کار دی او زمونږ د سیاستدانانو د دې سیاست نه کرپشن جوړ کړی دی او دا هغه خلک چې مونږ په 2013 کې نه هم د عمر نه پیژنو د دوی هغه حیثیتونه نه چې کله دوی MPA او MNA پاتې شي د دوی حیثیتونه لاړ شي د نوابانو او د لینډلاډز نه د دوی حیثیت سیوا شي. نو زما حکومت ته پرزوره مطالبه ده چې د دې کسانو د دې کسانو زموږ د سوات او د ټول KPK او د ټول پاکستان چې څومره MNAs MPAs دي د دوی احتساب وکړی شي او د هغې نه پس بیا انتخاب وکړی شي او زه ټول پاکستاني قوم ته هم دا سوال کوم چې د پاره د خدای راوځئ د دې احتساب نه راووو چې په دې ملک نه دا ګراني او دا مهنګایي چې څومره روانه ده دا د دې کرپشن د لاسه روانه ده دا کرپشن به الو ختمیږي چې کله موږ احتساب وکړو. نو زما دا خیال دی چې تورګل داسې پکار دي چې یوازې په یو خاص پارټۍ یا په یو خاص شخص یا په یو فرد پورې نښاته نه دي پکار. کرپشن یا بدعنواني یا دغه چې هر څومره شوي دي هغه که د هرې پارټۍ یا د هر ګوند سره تعلق لرونکي کړي دي د هغو احتساب پکار دی او یوازې د سوشل میډیا تر حده پورې نه چې په سوشل میډیا کې موږ بیانونه ورکړو تیز تیز کمنټس وکړو کنځل ویل وکړو بدې ردې ووایو هیڅ مطلب نه لري. د دې باقاعده احتساب وشي مطلب فایده به د دې حل وي چا غلا کړی دا چا کرپشن کړی دی چا مطلب کم غلط کارونه کړي دي چې د هغو سره باقاعده احتساب وشي او دا یو د سوشل میډیا نه راوتې یو خبره ده او نن په ګراوند باندې خلک ولاړ دي دا یو ډېره غټه خبره ده. پخوا به د سوشل میډیا یو خبره چې وه هغه به هوایي یو خبره وه بس ختم به شوه نو اوس دا یو ډېره غټه خبره ده چې خلک نن په دومره غټ تعداد کې راوتی دی. د ټولو نوجوانانو له پکار ده چې د دې خلاف یو تحریک شروع کی چې حقدار ته د هغه حق میلاو شي چې کم اعلی تعلیم یافته خلک ته د کم عہدې قابلان دي چې هغوی ته بالکل د هغه مناسب عہده میلاو شي نو هغو به په ډېره ښه طریقه باندې خپله ډیوټي ترسره کړي. یاد دې وي چې سوات کې وړومبی احتساب او بیا انتخاب په نوم غورځنګ د سوشل میډیا د لارې پیلاو شوی و د کمې وروسته چې وس د احتساب نارې زور نیولی